العلوم قرآن شو، بنیادی دین قرآن شو. اس د قرآن حدیث قرآن کریم او د العلوم شرح او تفسیر دا حدیث شو. د ټول قرآن شپږ لکه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه او ټوله ذخیره د حدیث چې دا 14 لکه ده. نو 14 لکه حدیث چې ده دا ټول تفسیر ده د قرآن کریم. اوس په دې 14 لکه حدیث کې او شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونو کې قانون اسلامی چې بیا جوړ دی نو د 1500 آیاتونو نه جوړ دی او د 3.5 حدیثو نه جوړ دی. دا مسوده د قانون چې دا 1500 آیاتونه دي او 3.5 حدیث دي. نو گویا 4,000 روایتونه قانون اسلامی جوړ دی. په 23 کاله زمانه د نبوت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قانون جوړ کړی دی چې کوم 1400 کالو نه ستاسو په مخ کې. په دې قانون کې د مسلمان دنیا داسې دفه نشته چا په دې قانون کې نشته. 302 پکې شته، 307 پکې شته، 107 پکې شته، 326 پکې شته، 383 پکې شته، 109 پکې شته. یو دفعه داسې نه ده که د انګریز د لارډ میکالې جوړ کړي قانون کې خو 302 دفعه شته. نو د خدای او د جناب محمد رسول الله قانون کې 302 دفعه نشته. اوس انګریز چې کوم قانون ستا ملک او آل انډیا د پاره جوړ کړو آی داسې قانون جوړ کړی دی چې ته ټول عمر د خدای په قهر اخته یې، ټول عمر. او اډو انګریز مخالفت ته سر اوچت نه کې قانون یې درته داسې جوړ کړی. 302 کیس کې چې سړی مړ کی د انګریز قانون دا دی چې نن شل کاله وشو په پانسی گاٹ کې د 302 قاتلان پراته دي، فیصله یې نه کی. تا په کې د ښځې جامې هم خرڅې کې د وکیلانو اخراجات د پاره او فیصله یې نه کی. کیږي شل کاله وشو. دا 302 په اسلام کې څه دفعه ده؟ په اسلام کې دا دفعه ده چې سړی مړ کو او 2 گواهان پې تیر شو چې د زما په مخ کې دا مړ کړی، بس میدان ته به راوباسي، هغه به ټوپک ورکړي به وولی دا مازغه. بس خبره خلاصه شو. تاسو خیال راغی؟ دا د دیوانی کیسونه تاسو د کلو خلقو ته پته ده چې دې دیوانی کیسونو کې په یو لیش ځمکه د چا سره په اوبو جګړه شوه. دیوانی جج سره د دعوا وکړه. نو دیوانی معنا دا ده چې تا به دیوانه کی خود یو لیش ځمکې فیصله بنه کی. په دې غضب خو تاسو ټول اخته یې که نه؟ تاسو خیال راغی؟ تا به دیوانه کی 200 ججان به د یو لیش ځمکې په جګړه باندې تیر شي او 200 ججان به د یو لیش ځمکې فیصله نشي کولی. دا د انګریز د لارډ میکالې جوړ کړی قانون دی ستا ملک دپاره. اوس خیر دا خبرې خو ډېرې اوږدې دي، نن راشئ ستاسو دا کلی دی تاڼم کومه یوه ده؟ یونیورسټي ټاون ستاسو تاڼه ده. دا جومات هم تاڼه ده. په دې جومات کې میسې چوشته قانون هم پکې پروت دی او په کوستا کال کې سوک سپیړه وشوه نو تاسو د جومات ته رامنډه وهئ که یونیورسټي ټاون ته رامنډه وهئ؟ ووایئ په ایمان چې د خدای تاڼه او قانون موجود دی
او تا جماعت ترامنډه نه کړه د جماعت SHO سره د راپورټ نه کړو او تا د پیرنګي تانه او د پیرنګي قانون تلاړي د خپل فیصله د پاره نو د مرګ نرستو بدا جماعت او دا قانون ستا شپارس کوي او سب بلا خبره ده چې مونږ مليانو خېټو د پاره تاسو لا ارن وړای په خپل کې درکړی دا نو وایو چې تمرشي چې په قبر دی باندې وایو مبخله شو باندې چې په دې سټیګمو کې درو منډم والله توبه په دې سټیګمو کې یا دیکھو وګوره قرآن کریم قانون دی تا د خدای قانون پریخو او د انګریز قانون ته د خپل فیصله یوړه نو چې په دنیا کې تا خپل فیصله په دې قانون نه کړی نو د مرګ نرستو دا قانون بستا فیصله وکړي وګورئ ستاسو د کلی ملک یا منبر چې پینځي سلام دې ورتنی کړي تانه ته بتا د پاره راپورټ وکړي تا د پاره بشپارس وکړي وربشي منبر سے خپلبم چینګه کې سترګو نه بلیو خمرو دیږي کنه جی او داغه بوتلل بیا تانه تا توبه ای خیال است و محال است و جنون ها جی نو کده کلی او منبر سی و یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن په دې شرمېدلي ملک پرونو لیدي چې د قومي او صوبایي او د بلدیاتي منبرانو منډۍ لګېدلې وه هم لیدي جی غویانو میخو غوندې پکې خرڅېده که نه خرڅېده منډۍ لګېدلې د قومي اسمبلی ممبر په سینټ کې ووټ ورکول په 15 لک روپۍ لګېدلې وه د صوبایي اسمبلی د ممبر په سینټ کې ووټ ورکول په 35 लाख روپۍ لګېدلې وه سماتیو بیا ستا د دې کمیټې په ووټونو کې اوم صاحبه منډۍ لګېدلې یو ممبر ماته وی ته څه خبره ما زه خپویم والله کم پرېږدم لږه ګزاره کوم ما زما کمیټۍ کې څه کار پیښي راڼی او چواړی او ماشکي دی هغه به ستاسو اتوتان هم کوي چې ویل نه کوي پرتوک بم په ونه پروت دی باقي زما څه کار دی چې چواړیانو جمعدارۍ دپاره زه دومره وخت خراب کوم او چواړیانو جمعداران دي که منډۍ لګېدلې دغسې منډۍ زمونږ په باب د دین کې لګېدلې عزیزانو څنګه چې د دنیا مشرانو تاسو په تیاره کې ساتلی او دا قوم 40 کاله دې خلقو دوکه کړو 40 کاله دې کلی لګر تراشي چې عزیزانو اسلام دپاره او زه به هر څه کوشش اسلام دپاره کوم داسې وایي که نه مرکز ته د رسېدو نه بعد بیا د اسلام نوم په خوله نن ګورئ ستا دا د صوبې وزیران چې تاسو نه د اسلام په نوم ووټ اخیستی و دې وزیرانو سبا له دې ملک ته یو دم راځي د هندوستان دا وزیران دغه کمیټۍ صدران دي تاسو له شرم نه درځي چې دې بې حیاو ته به بیا ووټونه ورکوئ د کعبې امام راځي پاکستان ته د کعبې امام هغه خو اول مېلمه د ضیاءالحق نه داغه دپاره د وزیرانو کمیټۍ نه د بمبئی ډم را روان دی ستا د صوبې حکومت ورته کمیټۍ جوړې کړي اول مېلمه به د ضیاءالحق او دویم مېلمه به ستا په صوبه سرحد کې د ګورنل صاحب او دلته د صحافت د ډمانو وزیران چې دي ای به دغه صدران نن پولیس لګیاو دا د ریړو ګاډي لرې کول هلکه ولې
جی پاس نه آرډر دی مرید دا پاس تا کپره اوچی چا نه آرډر دی دا وګوره دا ریړو والا چې د سترګو کې وخی دي دی بال بچ له بیګاله روټۍ څوک ورکوي مالداغه ډم له سرکونه پاکوي چې پاس نه چرته په جاس کې ګنده سرکونه ګوري ای تاسو خدای تباہ او برباد کا دا واړه واړه بچي په دې ګاډي د 180 روپو سبزي خرڅول اته تاسو ګاډي بوتل تانه کې واچو چې پاس نه آرډر دی په دې ټکی مال پرېدا بس په پرېمه خو نور خار نه خبر نه نو مال دل سوزی بزما حل در معلوم شي دل سوزی بزما حل در معلوم شي کتما غوندي به دل او ز دلبر دا خواغه چاته پته لګي چې بیګاله بچی ته روټای غواړي هغه چاته پته لګي دا همونږ او تاته پته نه لګي نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ په دې ملک کې داسې نظام غواړو داسې نظام چې په دې ملک کې د شاه او د غدا مساوي حق وي د بیت المال نه په دې ملک کې د شاه او د غدا مساوي سکونت وي په دې ملک کې د شاه او د غدا مساوي نشست برخاست مونږ داسې نظام په دې ملک کې وړو په الیکشنونو کې د دې قوم خنبیر پلیت ته خان او نواب ته نشي ټینګې ده کټینګې ده شي ما ته پته نه ده خان او نواب درته خان تاسو مغه سي غلامان یې د انګريزانو مسقال زره عمره غلامی درنه وته ده د مسقال زره عمره ستاسو دوا پکار ده سلويخ کاله د پاکستان شو سلويخ کاله ستاسو د فقیرانو په دعا باندې په سلويخ کاله کې د بجلیګر مولا یو ملتم د پاکستان دی پلیت حکومتونو ته سر ټیټ شوی نه او نه می منلی منم ستاسو دا چیف منسٹر صاحب راته ویلی یو جنازه کې ول خدای قرآن ته وګوره څه کار خدمت خو معلومات چیف منسٹر منلې نه نو کار خدمت درته څه وای تا وزیر اعلی منم نه پښنو چیرلو خو څوک نه وزیران کی په کوم سره دیش نه چیرله په پټ پټ یو لسکرته ما په سکور تراغلی یو لسکرته چې ته مون سره وزیر شه په یو لسم ځل چې را په سراله کنه مال راځي الته یو پولیس افسر او داغه کور ته مې بوتله هغه ته مې ویل کا واوره په دوه شرطونو در سره وزیر کېږم یو دا چې مال اجازه تو کوي چې د ټولي صوبې کې ز خلکو نه تاسو کوم چې ز وزیر شم کنه دویم دا چې 1 کروڑ روپے ما ته نقد راکړي چې زه د لندن په بانک کې کېدم بیا به وزیر ویل 1 کروڑ روپے سره درکو ما ورته وی چې زه د وزارت نه لری شم زه ملایم کله په قبر تقریر کوم کله په جمعات کې کله چرته خلک وی راځه مړه ځکه ستاسو عادت خدا سي دی کنه د خان او د نواب ګناه نه ګڼل کوي او کله مولا په جامم د مچ غولي نه کنه 200 میلیو لکه او خان او نواب کعبه سل مړو نو کی ابای بیا بای خان او نواب چې دوله کزل مټیس شي بیا بای او مولا غریب کشات په دې زرا بیګیا غولوي او د نواب کا غول پر بیګیا غشات تاسو په لمنم زمون مليان خان الله دې کامیاب مونږ دالوې لمنې دغه لا جوړي نعره تکبیر الله دیوبند الله محمد امیر بجلیګر عزیزان
جمعیت العلماء جمعیت العلماء مونږ ټینګېدی نه شو. نو ما وی چې زه ملا یم، چې زه لرې شم واز به کومه، خلک به وایي راځه مړه دا هم پرون وزیرو څومره مارې داړې به یې کړي، اوس مونږ له تقریرونه کوي. داسې به وایي که نه به وایي؟ وایي. نو مال چې دوی به چې دا دوس ټکی به کوئ، نو چې د دوس ټکي نه به وتښتم لندن کې به اوسېږم. نو یو وزیر پکې اندکو ویله، ما ته وی چې کیوں ایسی دوسا کے مالی سچ کے شک ہے خدا دی قسمیں جڑے راستے تے تو لنگنے لوگ کہندے دوس لنگی. نو زما عزیزانو دو ورځې پسې راته ټلیفونو کو چې 5 کروڑ روپے به سوچ کو یعنی درکوه، خدا د جلسو اراده ته پرېږده. مال جلسه اول دی، زه به ټول صوبه سرحد نه تپوس کوم چې زه وزیر شم که نه. ټینګ به شي دې ته څوک؟ نن دا د ضیاءالحق د سوري لاندې چې کوم ملیان ناست دي شریعت بل پیش کړی، شریعت بل پیش کړی. چا ته شریعت بل پیش کړی دی؟ کوستا کال کې چا پیش کړی دی؟ برتا کال کې شریعت بل پیش کړی. چاته دی پیش کړی؟ شریعت بل جمعیت العلماء اسلام د مفتی محمود روح شریعت بل به پیش کوي نه، شریعت به په ملک نافذ کوي. شریعت با پیش کوي نه، شریعت به نافذ کوي. ما ته وګوره دا مولا څوک دی؟ ستاسو د جماعت امام دی که؟ ټیک ده، که دی درشي ستا دروازې ته او تا ته وایي چې زه تا نه دین غواړم، نو په کوتک به ووایه که نه؟ وی به بیړه ته غر کشه مولا ته او دین ما نه غواړي، داسې به وایي که نه به وایي؟ مولا ته او دین ما نه غواړي. یا شیخ بس کا ہو گیا، بیٹھے 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 بیٹھے. تاسو به دا وایئ چې مولا ته ما ته ګورئ، ما ته مولا ته او دین ما نه غواړي. دې خلقو نه تپوس وکړه چې په اسمبلی کې څومره ناست دي، دا خو ټول جاهل دي. نو مولا شریعت جاهل ته پیش کړی دی. په سینټ کې راشه وګوره، د سینټ ممبران پرویزیان دي. پرویزه هغه چاته وایي چې هغه د رسول الله حدیث ته د یهودو ډکوسلی وایي. وایي دا د پیغمبر حدیث چې دي دا د یهودو ډکوسلی دي. قرآن ته ناول وایي، د قصو کتاب ورته وایي. هغه خلق د ضیا په سینټ کې ممبران دي. بیا په دې قومي اسمبلی کې ورسره خزم ناستی دي که نه؟ 13 ورځو کې یوه اغستې ده زمونږ د کاڼي داسې بزرګ اغستې ده چې الله دې امان راکړي. هغه ښځې ته مونږ به اسلام پیش کوو په اسمبلی کې چې مونږ لجي اسلام راکړه په دې ملک کې. تاسو پروردګار تباه او برباد کړئ، تاسو خدای هلاک کړه چې هلاک شي. اسلام د خر نه غواړي. اسلام به زه پیش کوم نه، زما اراده به دا وي چې زه به په ملک اسلام نافذ کوم. زه به خانزم، نوابزم او اربابزم د صفحه هستی نه مټاوو. دا درې ډلې چې په پاکستان کې وي او تاسو د ښې ورځې مخ ولیدو، که مړ هم نه راشئ په قبر مې متیازې وکړئ. سرمایه‌دارانه نظام به
په پاکستان کې کرش کې الا بستا د پاکستان قانون قرآن کیږي که په ملک سرمایه‌داران نظام وو ستا په ملک د اسلام تصور نشي کېدی تو وایا دا نوابان په اسلام کې ملک اسلام پریدي ولی اسلام خو یو قانون ویلی دی چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم غنیانو نه والا او په غریبانو تقسیم کا په یونیورسٹی کې تب د 70 80 90 1.5 کروڑ روپو په بنگله کې اوسېږي او زبد 200 روپو کوټانه نمومم په دې خپو کې به دې پړیا چوم سپو ته به دیا چوم हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माता खुद खावर तेल डिवा दी न मिलाएगी और स्ता पकोर के लिए चिरागान जोड़ी पमा दे लोड शेडिंगी और स्ता कोर के लिए ऑटोमेटिक जनरेटर लगी दिली तद कमी मोर न पैदा है कि संग लोड शेडिंग पमाई दासी पतामी कता ऑटोमेटिक जनरेटर लगी दिली दासी मातम लगे कि निता तब वाली लगी स्तादा अंग्रेजी चर जजू की बत्ती दे क्या तुम राका दो चुवारियानो जमादारी दी चरे नवा गटड़ी दी बदकिस्मत अमल का हमरा वस्तु उस्ताद सूबे मशरी तो खुदा हम कसम पे खुदा दे कदे कौम ता जमा सवेना को लगवाड़ी सबा बता सो गोरई दे कौम मिजाज नन बुकिंग दुले शरी दी 500 और 1000 रुपए टिकट ते डम दमख दका तो 500 रुपए